الرحمن الرحیم ربکم الذی رب ستاسو هغه ذات دی یوزجی چې روان اکړه لکم الفلکا ستاسو د پاره بیړې فی البحر په دریاب کې لتبتغوا من فضله چې تاسو تلاش وکړئ د فضل د الله چې تجارت دی انه کان بکم رحیما بشک رب ستاسو په تاسو ډېر مهربانه دی وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ هر کله چې ورسیږي دي ته تکلیف په دریاب کې طوفان پې راشي ضل من تدعون د دې نه رک شي هغه چې دي به مخکې بلل چې بوتان دي یا غیر الله دي الا ایاه خو صرف یو الله یې یادي فلما نجاکم الی البر پس هر کله چې الله ولا نجات ورکي بچو یې وکي وچتا اعرضتم دینه فرمانیو کی وکان الانسان کفورا دی انسان ناشکرا افامنتم اے فامن کی بپاتی شدا ناشکر انسان ان یخسف بکم جانب البر چی اللہ فاکی غرق کی پا اوچکی او یرسل علیکم حاصبا یا رولی کی پا دیبان دی باران دکانو ثم لا تجدوا لكم وکیلا بیا بدی دزان د پار ذمہوار انمومی ام امنتم اے پا امن کی بشی ان یعیدکم فیہ تارتا اخرى چې الله یې دې دریاب ته یو پیر بیا بوزي فیرسل علیکم قاصفا من الریح رولیږي په دې باندې تیزې او تندې هواګانې فیغرقکم بما کفرتم فصغر کیږي د وجه د ناشکرینا ثم لا تجدوا لکم بیا به اونمومي دي د ځان دپاره علینا په موږ باندې به تبیعا هېڅوک دعوه کوونکي ولقد کرمنا بنی آدم وحملناهم فی البر والبحر بشک عزت ورکړی دی منګه انسانانو ته او دلم واک ورکړی دی د اوچې او د لوندې ورزقناهم من الطیبات او دلم موکې د تجارت ورکړي دي وفضلناهم على کثیر ممن خلقنا تبذیلا او دلم لویوالی ورکړی دی په ډېر هغه مخلوق باندې چې موږ پیدا کړي دي پلویو کی اللہ پاکوی پیغمبر علیہ السلام ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضله رب ستاسو هاغه ذات تے آغا قدرتونو والا ذات تے چې روانی کړي دي ستاسو د پاره بحری بیړې کشته یا هر آغا سیس چې په اوبو کې ګرځي چې تاسو د الله فضل تلاش کې چې هغه تجارت تے چې ستاسو د کم یو سیز ضرورت او هغه ستاسو ملک کې نی او د وچې ستاسو اغي سره سرحد نه دی لګېدلی نو په لونده باندې الله پاک ستاسو د پاره په هغې باندې تاسو له تسخیر درکړی دی الله پې تاسو له کابو او کنټرول درکړی دی ستاسو نه علاوه د انسان نه علاوه بل یو داسې مخلوق نشته چې الله پاک ولا اوم په اوچه اوم په لونده په دواړو باندې داسې قابو ورکړي انه کان بکم رحیما ځکه چې د الله په تاسو ډېر رحم کوونکی دی په دې خپل انسان باندې په دې خپل تخلیق مین دی وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ حضور ناشنا خبره ده او ډیره زیاته د عقل او د فکر خبره ده چې دې مشرکانو ته کله تکلیف ورسیږي په دریاب کې کله په دې چپې راوچتي شي کله دې ته بل څه مسله جوړه شي په اوبو کې نو ضَلَّ مَن تَدْعُونَ د دې خپل واړه خدایان هیر شي هغه ټول چې دې په مدد سره رابلي هغه مدد سره را بلون کی ټول هیر شي بیا ولا یو قسم نه رارسي چې اوس راورسه په نیکۍ راورسه بیا نیکۍ وله ني الله پاک وایي بیا الا ایاه یو الله ته چغې وایي بیا هغه نور ترې نه هیري لکه څنګه چې مونږ ویلي چې هغې به وي په دې لوی مصیبت کې د دې وړو لاس نه رسي دا به د لوی نه غواړي الله وایي دا د دې دوره بې عقله دي چې هلکه په دې لوی مصیبت کې ته لوی غواړي نو ولې دا واړه واړه د هغه نشي کولی چې تا د وړو دپاره واړه نیسلی دي او د لوی دپاره د لوی نیسلی دی الله وی فلما نجاکم الی البر اعرضتم وکان الانسان کفورا هر کله چې نجات ورکو مونږه دی انسان ته چې دی ګیر دی په اوبو کې اوچتا اعرضتم دی نافرماني وکړي دی مخ واړوي دی د الله شکر ادا نه کړي وکان الانسان کفورا دی انسان ناشکره د شکر نه ادا کولو نه مقصد څه دی الله وایي دی یوازې زما شکر ادا نه کړي بلکې دی وایي
دا د پلانکي په وجه باندې دا د پلانکي په وجه باندې او دا د امداد راورسېد او دا دې را مدد شو هغه را مدد شو. الله وی چې کوم یو د هغه وخت کې هیرو چې روي بدي نو چې کله ماته چغې والي او ما را خلاص کړو بیا د وی دا د کار دی او دا د کار دی او دا د هغه کار دی. الله وی په هغه وخت کې بیا چې کله دی په امن شي په اطمینان شي نو زی ير شما بیا به د شیطان مهنت غاویره راشي. الله وی افامنتم نو دې انسان دا ير کړو افامنتم یې په امن کې شدي ان يخسف بكم جانب البر چې دی مونږ غرق کو په دې وچه کې ولی زمونږ په دې کمانډ نشته او يرسل علیکم حاسبا حاسب ویلی شي د کانو باران ته یا به موږ راولیږو د کانو باران په دې وچه کې ثم لا تجدوا لكم وکیلا بیا به دې ځان دپاره ذموار ونه مومي. دا کم ذمواران چې دی جوړی دغه ذمواران به بیا خواله را نشي. ام امنتم دې بره دې خبرې نه په امن کې پاتې شي ان یعیدکم فیه تارة اخرى چې یو پیرې موږ بیا دې دریاب ته ورکوز کو د موږ یو پیره بیا ضرورت راولو فیرسل علیکم قاصفا من الریح او بیا په د باندې موږ راولو په دوباره کې قاصفا تندې من الریح هواګانې تیزی طوفان پې راولو فیغرقکم بما کفرتم او دې موږ غرق کو د دې ناشکرۍ په وجه د دې انکار په وجه چې د یو الله ونه ګڼو. ثم لا تجدوا لكم علينا بیا به دې ونه مومي د ځان دپاره په موږ باندې به طبیعه څوک دعوه کوونکي زموږ نه به څوک تپوس کي. د پښتو ښکلې معنی دا ده موږ نه به څوک تپوس کي چې دا معنا دا چې کوم دی نو مفتی شفیع صاحب کړی دا چې که چېرې دي موږ دوباره بوځو دوباره موږ غرق څوک به تپوس کي داسې څوک شته. الله وی نو چې کله دته دا پته ولګېده دته دا اندازه ولګېده چې د الله نه ما سیبه بل هیڅ څوک داسې نشته چې هغه ما بچ کی د الله نه ما سوا هیڅ څوک داسې نشته چې هغه نظام بدل کی. نو یوازې د یو الله حکمونه ولې نه مني دی ولې بیا چې کوم دی نو په هغه خپله زندګۍ کې چې کومه زندګي الله دله ورکړې وه چې زما عبادت پکې وکړه ما پکې رضا کا او دته نه اوس پې ګور ته ځوړندې کړئ پردي قبرونه کني پردو مړو له اوږې ورکوي خپل امزول یې ختم شو په مخ باندې یو ویښته نه بلکې په ټول بدن یې چې دا یو ویښته تور پاتې نه شو ټول ویښتې سپین شو بیا هم دی د هغه یو الله د رضا کوشش نه کوي. ادریس صاحب وایي ما مخکې دا خبره یو پیره کړې وه وایي په د یونیورسټۍ کې پېښور یونیورسټۍ کې یو جومات دی او ډېر مزېدار جومات دی ډېر ښکلی جومات دی او اکثر سیزونه پکې امپورټډ دي بهرني سیزونه پکې لګېدلي دي او اوس خو ډېر لوی دی مخکې وي ډېر وړوکی و. نو وایي زه یو پیره هغې چې کله دا جومات یې جوړ کړو نو وایي زه هغې د هغه جومات افتتاح له وغوښتم چېرې تاسو راشئ تاسو پکې دعا وکړئ چې الله پاک هغه کسانو له چې په دې کې مدد کړی دی الله پاک په هغې هم رحم وکړي تاسو چې کوم دی نو عالم یې الله پاک ستاسو په وجه باندې په موږ باندې هم رحم وکړي او خلکو ته به هم پته ولګي چې د دې جومات اوس افتتاح وشوه. نو وایي چې زه لړم ما هغه جومات ته وکړه زما ډېر زیات خوښ شو نو ما د هغې نه تپوس وکړو چې دا د چا په امداد جوړ شوی دی ځکه چې جوماتونه خو زمونږ چې عام طور باندې دلته کې جوړېږي نو خو د چا په مدد باندې جوړېږي اکثر د بهر نه پیسې راځي ځکه چې مونږ خو خپل کور هغه په خپله جوړو خو جومات کې راته په ځان په دې بدې نه ښکاري زمونږ جومات خو ماشاءالله دا خو بل شان دی جومات دی مونږ خو اپنی مدد آپ کے تحت عرض کوو خپل غیرت خپل عزت او انا هغه د دین موافق مونږ چلو خو اکثر کټ کیږو د جومات دپاره بار کټ کیږو مونږ ته به خپل شیخ الحدیث حضرت مولانا اسرائیل صاحب وی به چې جومات او مدرسې دپاره کم کټ بار پروت دی هغې کې بلکل پیسې مه غورځوئ ځکه چې دا د مسلمان دپاره د شرم مقام دی چې دی خپل کور خو جوړولی شي خو د الله کور دپاره دی بیا چندې کوي او د الله د مدرسې دپاره بیا دی چندې کوي نو دغه چې کوم دی نو دغه بلکل بې شرمه خلک د دې سره بلکل مدد مه کوي چې دی خپل کور دپاره خرچه کولی شي او د الله د کور دپاره خرچه نشي کولی نو هغه وایي هغې ووایي چې نه دا جي مونږ په خپله محله کې چې کوم دی نو د دې دپاره پیسې راغونډې کړي دي او جوړ کړی مو دی او دا یو وړوکې غونته کې و په یو ګوټ کې و بس مونږ پکې لږ کسانو خو چې کله زمونږ محله اوږدېده لویېده مونږ ته ضرورت محسوس شو نو یو ورځ پې مونږ صلاح وکړه چې یاره د چا نه به غواړو نه د الله نه به غواړو او چې کم کس چې کوم دی نو صاحب ثروت کس دی ځکه چې دلته کې ټول چې کوم دی نو اکثر نوکر پیشه و
نو بس هغه به پکې مدد وکړي، بس مونږ تقسیم وکړو، یو به وي سیمټ راوړم، بل وي کرش، بل وي دا، بل وي هغه، بس راغونډې مو کړې. او په هغه سات باندې دومره پیسې چې کوم دی هغه ومنلې شوې چې زمونږ جومات پرې رسېده، زمونږ بل چاته ضرورت نه رسېده. خو زمونږ په دې محله کې یو خان بابا و، او هغه خان بابا 3 زامن هغه په امریکا کې و او 2 په سویټزرلینډ کې، او یو خان بابا سره و. او د هغه په ګراج کې داسې ګاډي ولاړو چې 0 میټرو خو په هغه ځای باندې هوا وتې وه چې د هغې نمبر نه و راغلی. نو هغه ټول وویل چېرې د خان بابا خو زموږ د محلې سړی دی، نو په دې ثواب کې به دله مې څه وکړو. نو وی استاد هم را سره شو، وی چې کوم کس راته خبره کوله، او د 10 تنه نور مشرانو شو، خان بابا پسې لاړو. هغه ته مو وویل ټول هر څه مو ورته وړاندې کړي، هر څه برابر شوي دي، خو صرف د آخرت دپاره ستا د انټري دپاره راغلي یو. خان بابا وی چې بالکل. خان بابا ته 2 تکیاګانې پرتې وي او په شره برابر سړی وی، لکه چې مونږ پښتانه وایو چې بس ګیرې په بډه باندې پرته وه، او سپین ګیرې بالکل آخري وخت کې و. وي زمونږ زړه خوشحاله شي، شعر دی وي چې بالکل مدد به سره وکړم، امداد به وکړم، دا خو د الله کور دی، زما چې څومره وسي کوم به د سره. مونږ وي شعر دی بس کم از کم چې نه 2-3 لکه روپۍ خو به راکړي. وی خان بابا سور نوټ د جیبه راوویستی، داسې یې که مونږ ته وی چې دې له چای راوړی، چای راوړه کېښوده، وي د 100 روپو نوټ وي. هغه استاد وي چې راپاسې دا به الله د یو نوټ نه بغیر وکړي. او وی چای م پرېښوده. عالمان خو یې ډېر زیات صبر کوونکي، خو دغه وخت کې د هغه مذهبي او هغه ایماني حمیت دا و، وی هغه بالکل پرېښوده چې د دې حالت ته وګوره او د دې کار ته وګوره، دا خو زموږ پورې بالکل خندنې وکړو. زمونږ په دې نور عام طور باندې په زندګۍ کې داسې خان بابایي چې هغه ځان ته څه وایي، تر اخره پورې قبر ته به خپې ځوړندې کړي او خپل اختیار به پرېږدي نه، تر اخره پورې به په خپلو نوکرانو زمیندارانو په ټولو باندې ظلم کوي، دغه شانتې به یې کړي. دا به ورسره اډو غم نه وي چې یاره زه تلو والی. بس وی او چې 2 ورځې پسې هغه زوی راغی چې کوم زوی ورسره و د خدمت لپاره، چې خان بابا باندې فالج راغلی دی، او چې دعا ورته وکړې مونږ وله بس ټکټ هم وله بک کړی دی او امریکې دی سب وروڼه مو وایي چې هلته یې راوړی. وایي چې مونږ لړو نو خان بابا خوله دې ځای له راغلی وه، د خولې نه یې لاړې را روانې وي او د یو طرف یې بالکل کار نه کوه، دغه شانتې پروت و. او چې مونږ څنګه لړو، خان بابا کوشش کوو چې راپاسي، او هغه زوی ته په اشاره باندې دا خبرې کولې چې یاره هغه یو لاس باندې به وي چې یاره بریف کیس ول راواله، او هغه پلانکي ځای کې چې کوم دی نو هغه لاکر کې چې پیسې دي هغه ول راواله. او هغه زوی ورته وایي چې ته دوا راغلي دي، دوا درته کوي، ته دې ته غوږ کېده. ځکه چې زوی یې لیدلي و چې بای خان بابا دومره خفه کېږي په د پیسو باندې چې هغه یو سور نوټ ورکړو. اوس زه بریف کیس څنګه ورکړم؟ اوس خو پکې د خان بابا اختیار نشته، اوس خو زما ټول موږ ته پاتې کېږي. نو خان بابا هغه وخت وایي چې بس زما دا ګاډي وله ورکړه او زما د مدرسې له پکې ځمکه ورکړه، په خپله ګانګوړه ژبه کې لګیا و، او بریف کیس وله ورکړه، که نه. خو بس وي مونږ ورته دعا وکړه چې اوس د دې وخت کم ځای دی، اوس خو دا قبلېږي نه، ځکه چې بیا خو چې کوم دی نو وصیت په 3 کې قبلېږي. نو وی چې سار شو او هغې اسلام آباد ایرپورټ ته ورسو، بابا چې کوم دی نو د جهاز سره ختو نه مخکې وفات شو، هغه هر څه ترې نه پاتې شو. او هغه تر اخره پورې څه کو، هغه سور نوټ یې چې کوم دی نو یو سور نوټ یې راغستی و، دی ورکو چې کنه دې ته ټوله کاته پاتې را. نو زمونږ چې کوم دی نو دلته کې اکثر د اولاد دپاره د خپل ځان دپاره مونځ پرېږدو، او عمر مو د 60 نه اوړېدلي، په 60 کې اکثر ته تاسو خبره کوم د شیخ اسرائیل صاحب هغه د 60 نه عمر اوړېدلي. نو دا مرګ دا بیماریانې مخکې هم راځي، خو د 60 ته چې بنده ورسي بس دا ټولې بس بیماریانې ورته بیا سیده ولاړي. او دا فالج خو چې دی دا خو عام دی، دی خو اړو کچایله نه کوي. نو سبا یې چې کوم دی نو بیا خوله کاږه تښتېدلي، لاس خپې کار نه کوي، او بیا بچي هغې خدمت نه کوي، خپل زامن لوڼه نه کوي، ننګور به یې څه وکړي. بیا مونږ اسپتال والا ته وایو چې څومره پیسې اجروره واله، خو بس تاسو والا خدمت کوئ کور کې، خو بس اوس دا شی لګېدله د سره به مونږ څه کوو. نو مخکې د دې نه الله پاک وایي بیا چې کوم دی نو دا انسان دله پوره هر څه والا پوره تنبیه والا ورکړمه، نو چې ګیرې کړمه نو څوک به یې رانه خلاصوي. بیا په مونږ باندې به دی دا څنګه کوي، خو دې پوهېږي نه، دې په خپل قدر و قیمت پوهېږي نه. ولقد کرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر
منګه عزت ورکړی دی د انسان ته او دله مقابو کنټرول ورکړی دی په اوچه او پلونده باندې ورزقناهم من الطیبات او منګه دله هر قسمه د تجارت موقع ورکړی دی. دلته کې د رزق نه مقصد چې کوم دی رزقناهم نه هغه روزي نه ده بلکې عام مفسرین دا وی د دې نه مقصد تجارت ته. الله وی ته مسور اسانه پیدا کړی دي. وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا او دله مو عزت ورکړی دی دله مو لویوالی ورکړی دی په ډیر هغه مخلوق باندې چې مونږ پیدا کړی دي په لویوالي سره. ان شاء الله به دې کې به سبا خبرې وکړو. بسم الله الرحمن الرحیم. ربکم الذی رب تاسو هغه ذات یسجی لکم الفلک فی البحر چې روانې کړي دي تاسو د پاره کشته په دریاب کې لتبتغوا من فضله چې تاسو تجارت وکړئ. انه کان بكم رحیما بشک الله پاک پتا سو رحم کون کې دی. و اذا مسکم الضر فی البحر هر کله چې دې ته تکلیف ورسیږي په اوبو کې دول من تدعون د دین خپل واړو خدایان هیر شي واړه زموارتي هیر شي الا ایاه صرف یو الله یې یادي. فلما نجاکم الى البر پس هر کله چې موږ ول نجات ورکو خلاصي او بچو ول ورکو او چې دا عارتم دین نافرمانیو کی. وکانه الانسان کفورا دی انسان ناشکرا. افامنتم ان يخسف بكم جانب البر ولذي په امن کې پادشي چې موږ غرقو په اوچ کې او يرسل عليكم حاسبا یا په موږ د کانو باران راوړو ثم لا تجدوا لكم وکیلا بیا ورده پر هیڅوک ذمہوار ني. ام امنتم په امن کې په پادشي دي ان يعيدكم به تارة اخرى چې دی موږ یو پیر دریاب ته بوزو فیرسل علیکم قاصفا من الریح او په د باندې طوفان راولو فیغرقکم بما کفرتم او دی منګه غرق په وجه د نافرمانۍ ددو. ثم لا تجدوا لكم علینا بیا به اونموي دی د ځان دپاره په منګه باندې طبیعه صداوا. ولقد کرمنا بني آدم په تحقیق سره عزت ورکړ دی منګه انسان ته. وحملناهم في البر والبحر کمانډ مو ورکړی دی ته په اوچه او پلونده. ورزقناهم من الطیبات او د ده دپاره مو حلال تجارت ذریعې جوړې کړي دي. وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضیلا او فضیلت مو ورکړی دی درجې مو ورکړي دي ده ته په هغه ډېر مخلوق باندې چې منګه پیدا کړي دي.